بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد او تر تازه ساته. الله پاک دې منګ او تاسو ټول د چا محتاج نه، صرف د الله پاک منګ او تاسو ټول د خپل بندګۍ د محتاج ساتي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي او دغه رنګ الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، دا وظیفه ده د الله الصمد. د الله پاک یو نوم دی الله الصمد، او د الله الصمد علماء کرامو تقریبا 9000 فائدې لیکلي دي. نو چې کوم سړی الله الصمد وای او سم د الله پاک نه غواړي، ان شاء الله العزیز الله پاک به دغه څیزه د انسان ته ورکوي. یاد ساتئ چې تاسو ته په کوم ترتیب باندې دا وظیفه وایم، نو ان شاء الله العزیز په دغه ترتیب باندې تاسو وکئ. بیا تماشه کوئ چې سم د الله پاک نه غواړئ، ان شاء الله ضرور او لازمن به دا تاسو ته میلاویږي. نو زمونږ چې کومه وظیفه ده د الله الصمد ده، د لومبۍ حیثیت او فایده د الله الصمد دا ده یو انسان ته یو ضرور کار پیښ وي او دا کار ډیر زیات ضروري وي، دغه رنګې یو حاجت وي او ډیر زیات مهم حاجت وي. دا حاجت پوره کیږي نه، دا ضرورت پوره کیږي نه. دغه رنګې د کور حاجت دی، دغه رنګې د نوکرۍ حاجت دی، دغه رنګې د رزق حاجت دی. نو څومره چې حاجت دی انسان مازغه محدود دی او الله پاک زیاده دا لا محدود دی. الله پاک انسان ته ډیره زیاته ورکړه کوي. نو چې کوم سړی څه ضرورت وي یا څه حاجت وي، د سحر د مانځه نه بعد یا د ماسخوتن د مانځه نه بعد فرمایي چې 1000 پیرې وي، 1000 پیرې الله پاک به د انسان ټول حاجتونه دا پوره کړي. دومره ناشنا فایده شوله چې صرف په 1000 پیرې ویلو سره الله پاک د انسان ټول حاجتونه دا پوره کوي. دغه رنګ مکمل یقین سره تاسو د الله الصمد وظیفه وکئ. بیا تماشه کوئ چې الله پاک په دې وظایفو کې، په دې وظیفو کې څومره سره دی. دویم نمبر حیثیت دار چې کم سړی د هر مانځه نه بعد 100 پیرې الله الصمد دا وایي، نو فرمایي چې دا سړی به بې سوره کېږي نه، دا سړی به غمجن کېږي نه. په دې سړي باندې به الله پاک غمونه پریشانۍ نه راولي، په دې سړي باندې به الله پاک محتاجي، په دې سړي باندې به الله پاک غریبي دا محترم نه راولي. هغه خبرې به د انسان ته نه رسي چې په کومو څیزونو باندې دی غمجن کېږي، په کومو خبرو باندې دی خفه کېږي. او دغه رنګه چې کله دا سړی وفات کېږي، نو په ایمان باندې محترم د دنیا نه دا ځي. څومره لویه خبره شوله چې نن سبا هر سړی په ټینشن کې دی، نن سبا هر سړی په غم کې دی، پریشانۍ کې دی. او دغه رنګې دومره لانجې کونجې په دنیا کې وکړي، دومره خبرې وکړي چې اکثر د دنیا نه بې ایمانې سلاړ شي. نو که تاسو که څه غواړئ چې په ایمان په حالت کې دی لاړ شي د دنیا نه، او دغه رنګې ټول عمر دی خوشحالې وي په دنیا کې، د الله الصمد دا وظیفه د ماسخوتن د مانځه نه بعد 100 پیرې دا روزانه وکړئ. دغه رنګه فرمایي چې د مازدیګر د مانځه نه بعد کم سړی 50 پیرې الله الصمد وایي، الله پاک به د انسان ته په دواړو جهانو کې لوړ مقام ورکړي. په دنیا کې به الله پاک د انسان ته هم مقام ورکړي، ښه ټکانه به ورکړي، خلک به عزت کوي. دغه رنګې په آخرت کې ول الله پاک هم مقام ورکړي، اعلی مقام ولا دا محترم الله پاک دا ورکړي. دغه رنګ څلورم نمبر، یو انسان ته یو سخت مشکل کار دا راپېښ شو او دا مشکل دا حل کېږي نه، دا ضرورت دا پوره کېږي نه. کتاب ولا وایي چې تاسو د شروع په شپه باندې ښه پاک ولامبئ
او بیا د هغې نه بعد 1000 پیرې الله الصمد دا تاسو ووایئ. مخکې وروسته د هغې نه درود پاک او بیا د هغې نه بعد 1000 پیرې الله الصمد د شروع په شپه باندې دا تاسو ووایئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې دا به ختم کړي. دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی په تهجد منځو کې او د هغې نه بعد الله الصمد ذکر دا شروع کړي، نو فرمایي چې څومره ډېرې وایي نو الله پاک به د انسان له جمال ورکړي، حسن به الله پاک د انسان ته ورکړي او دغه رنګې جلال به الله پاک ورکړي. خلک به د انسان نه ګبراویږي، یریږي به ترې. مطلب دا چې رعب او دبدبه به الله پاک ورکړي. او بل فایده دا شوه چې کوم سړی د تهجد نه بعد د الله الصمد وظیفه راکوي، نو فرمایي چې الله پاک به د انسانانو، د پیریانو، د جناتو، دا څومره مخلوقات دي د ټول په زړونو کې به د انسان محبت دا ور واچوي. الله الصمد دا ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. د محبت حوالې څخه څوک وظیفه کې ځان لپاره انشاءالله چې به یو څو ورځو کې بیا محبت دا قایم شي. یاد ساتئ چې د عشق د 5 نقطو نه د نکاح یوه نقطه را بهتره ده. عشق کې څو نقطې دي؟ په شین باندې 3 دي، په قاف باندې 2 دي، 5 نقطې شو که نه؟ نو د عشق د 5 نقطو نه د نکاح یوه نقطه دا ضروري ده او دا ډیره زیاته بهتره او اغلا ده. کوشش کول پکار دی چې دغه قصو کې پرېوتل نه دي پکار، بس نکاح پکار ده صرف. دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی د ماسوتن د مانځه نه بعد 100 پیرې روزانه الله الصمد وایي، نو فرمایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک دیدار به ورته الله پاک ورکړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته د دواړو جهانو سردار مبارک دیدار در نصیب کړي. دغه رنګې فرمایي چې د الله الصمد 9000 خاصیتونه دي، 9000. او چې کوم سړی الله الصمد دا ډېر وایي، الله پاک بوله دا ټول خاصیات دا بوله محترم ورکوي. دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی سره د الله الصمد نقش دا په کور کې وي، دشمن په دې سړی باندې حمله نشي کولی. دشمن کو هر څومره طاقتور وي، هر څومره زورور وي او هر څومره به د سر کې ښکرې وي، دشمن دا دې سړي له هېڅ محترم دا نشي کولی. نو تاسو د سکرین باندې د الله الصمد نقش راښکاري دا ولیکئ او دغه رنګې په کور کې په یو ګوټ کې دی اویزان کوي، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وي. فرمایي چې د سحر د مانځه نه بعد 600 پیرې الله الصمد چې کوم سړی وایي نو ډېرې زیاتې فایدې دي. دومره فایدې دي که نه چې د انسان کوم څیز ته ضرورت وي الله پاک به د انسان دا ټول څیزونه دا ورکوي محترمه. او فرمایي چې کوم سړی د ماسوتن د مانځه نه بعد 100 پیرې روزانه وایي، الله پاک به د انسان نه عذاب قبر لرې کړي. د قبر عذاب دا په دې انسان باندې نه وي. نو څومره ناشنا او بهترین اعلی وظیفه ده. او کم سړی چې د ماښام د مانځه نه بعد الله الصمد 101 پیرې وایي، نو فرمایي چې الله پاک به د انسان ته مال او دولت ډېر زیات ورکړي. الله پاک به د انسان رزق پراخه کړي، الله پاک به د انسان ژوند د پراخه کړي، د په ژوند کې تنګېږي نه. نو د هر مانځه نه بعد د هر ماښام د مانځه نه بعد 101 پیرې 101 پیره الله الصمد دا وایي، انشاءالله د رزق چې څومره مسله وي دا به ټوله حل شي. دغه رنګې فرمایي چې د الله الصمد زکات دا 12000 پیرې دی. چې کوم سړی 12000 پیرې الله الصمد وایي او مخکې وروسته د هغې نه درود شریف وایي، نو فرمایي چې دا سړی کم سوال کوي نو انشاءالله العزیز الله پاک به هر قسمه سوال دا قبلوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. ویډیو په خپله هم ښه مضبوطه وګورئ او دغه رنګې وظیفه په خپله هم وکړئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي، ځکه چې د الله الصمد دا ډېرې زیاتې فایدې دي
الله پاک هغوی ته هم دا فایدې دا ورکړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.